نن ورځ به خلکو قربانۍ دپاره په لکونو روپو باندې قربانۍ اغوستي داسې کورونه به وي چې په یو نیم لاک 2 لاکه باندې به یې قرباني اغوستي دا قرباني نه ده دا تشه غوښه ده. پرویزیان وایي منکرین حدیث دا د کمونیسټو دهریانو بچي دي. د دې نه بعد چې سړی منکر حدیث شي نو بیا د دې نه بعد الحاد طرف ته او استشراق طرف ته ذهن ځي. نو د هغې یو مشر دی غلام احمد پرویز د هغه کتاب دی فلسفه قرباني. هغه وایي چې دا مسلمانان څومره پیسې خرابوي چې قربانۍ کوي. وایي دا پیسې دې راجمع کړي او غریبانانو له دې ورکړي. دا پیسې چې راجمع کړي او یتیمانانو له دې ورکړي. ګوره د غریب او د یتیم او ښه عنوان استعمالی خود د دین مصدر او اساس او قربانی او اهم مصدر د دین بدنامی. د پرویزی او د منکر حدیث د گمراهی طریقه دا ده دی چې کله د حدیث رد کوي نو د قرآن نوم به استعمالی، د قربانی رد چې کوي نو د غریب او د یتیم نوم به استعمالی. نو ساده لوح عوامو په ذهن کې دا خبره ډیره وزنی ښکاري. او دی دام وی دا خو هسې غوښې دي او خرابې شي، ټول ځایونو کې وینې توی شي او غوښې دي وي، څوک پکې کړایې کوي، څوک پکې کم دی کباب کوي او بس غریبانان دغسې پاتې شي، رنګ رنګ شبهې کوي. مونږ وایو نه، که ته د زیاتو غوښو په وجه په قرآن په حدیث دا اعتراض کې چې یره غوښې ضایع کېږي نو دا اعتراض دی په قرآن باندې هم راځي. مخکې د یو قوم د نبی د صداقت دلیل بداو چې هغې د پیغمبر نه مطالبه کړې وه حتی یأتینا بقربان تأکله النار، چې یو قربانی ذبح کا نو چې قربانی به ذبح شوه د اسمان نه به اور راغې او فوراً به هغه وسېځله. دا به د دې نبي د صداقت نښه وه. نو چې د اسمان نه په ذبح باندې اور راشي او قربانی ټوله وسوځي، دا ضایع شوه که ضایع نه شوه؟ دا ضایع شوه. دلته خو بیا هم په سنت ابراهیمي کې ټول غریبانان غوښې وخوري، ټولو مسکینانو له خلق ورکړي. دې کې خو دومره نه ضایع کېږي. دا قرآن کې چې په کوم طریقه باندې ذکر دی چې تأکله النار چې اوری اخری په دې خو ضیاع ډېر راځي. مطلب دا چې کم اعتراض دی په حدیث دی هغه به بیا په دې آیت هم راځي. ځکه رستو ورپسې فرمایي وبالذي قلتم، هغه مطالبه چې تاسو ویلې ده دا شوي دی او په دې عمل شوی دی او بیا هم تاسو انبیا نه دي منلی. نو عرض دا دی که ته دا اعتراض کوې چې د غریبانانو د غوښو نه څه فایده نشته چې وخوري، نو سوال دا دی چې دا خو قرآن کې هم ذکر دی چې قرباني به وشوه او د اسمان نه به پې اور راغی، هغه خو هم ضایع کېدل. نو که دې ته ته ضایع کېدل و اعتراض کې نو د دې تذکره خو قرآن کې هم ده، هغه به په اور باندې سوځلې کېده، هېچا به نه خوړه. نو هغه په طریقې اولا سره ضایع کېږي. نو چې په حدیث اعتراض کې بیا په قرآن باندې هم اعتراض راځي. خو عرض دا دی چې دا قربانی ده، په دې ورځو کې غریب سره تعاون کولو باندې دومره اجر نشته، مسکینانو یتیمانانو سره په تعاون دومره اجر نشته څومره چې د ګډ په ذبحه کې دی، څومره چې د غوا په ذبحه کې دی، څومره چې د اوښ په ذبحه کې دی، څنګه چې د چیلي په ذبحه کې دی، په دې کې لوی اجر دی. او قرآن کې مونږ وایو ان صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین، زما قربانی د یو الله دپاره ده. نو چې ته قربانی کینه نو د لله څه معنا شوه؟ نو مطلب به دا دی چې د دې عبادت شکل به مونږ نه ختمو چې دا بل څیز ته واړو. نه، قربانی د الله سبحانه وتعالی د پیغمبر طریقه ده او مونږ به کوو انشاءالله، او الله سبحانه وتعالی په لوی اجر ورکوي.